څه وې موږ به د سره څه ښېګڼې کړې وي؟ بس ښېګڼې را سره ډېرې کړې ستا د دغه نه موږ ډېره هم خوړلې ده څکلې مې ده خو دا یو کال وشو چې خپله زه نه یم راغلې نو مسالات زموږ ډېر زیات خراب دي او د غریبانانو د دغه دې نه خرابوي راځي غریبانانو ته ډېر سهولت دي دلته نه موږ ته هم ډېر سهولت دي موږ هم ښه خوړلې ده بس کار الله پاک ښه روان کړو خو بس بیا حالات ډېر خراب شو دغه پېښور نه به راتلي ودې لوریانې زه هغه ځای ته درغلې یم زمونږ چېرته کې داسې حرکت تاسو یا زمونږ د امداد چې کوو نو په کوم لیول هم درسره کړی د الله د رضا دې راسره کړی دی د الله د رضا الله د رضا څه لالي چې تا محسوس نه کړي هېڅ هم نه هېڅ هم نه د الله د رضا دې موږ سره امداد کړی دی بس الله دې اجر درکړي ولرې دا ډېره ودان لره الله پاک دې کامیاب کتونکو داسې په زرګو خاندانونه خو معاملات به د الله سره ټیک کړو د انسانانو سره نه ځکه چې په دې انسانانو شوه که نه نو په دې خلکو به د عوام بنده کړې وه داسې بعضې خلک کږي د دنیا د چا د مخه آباده ډېر خلک امداد کوي خو هغه کنفیوز کړي دي هغوی ته د رنګ رنګ خبرې په ډونر پسې کنځلې ډونر پسې خبرې د خدای تعالی بندګانو څه نور څه کار شته دی خو نشته دا ده نه خو بچو سره ژوند څنګه کوي ته خو د دې کور لږ وګورې اووه لوریانې دي دوه واړه واړه بچي دي داسې خلک هغی راشه بچي دی خوا راشه راشه زما بچي به چېرته وي دا داسې بچي مې ولیدې دې شلېدلې کپړې ورته وګورئ دا وګوره په دې یخنۍ کې پکار چې د بوټانو جرابې چولې باران بار ورېږي په دې لمده دغه کې دا راغلي شلېدلې دغه دي انتخایي مجبوره دي نو مدد یې وکړې چې پسې غریب پسې خبرې مه کوئ او زما په وجه باندې غریبانو مه ټارګېټ کوئ پرېږدې د غریبانو خدمت وشي ډایرکټ یې ورسره څوک کوي خو زموږ په ذریعه ورسره کوي خو چې امداد وشي زموږ مقصد دا دی چې دا مور بل چاته لاس ونه نیسي مننه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو دا مخال باران وریږي او زما سره خوا کې چې دا کومه مور ناسته ده د دې مور چې کوم دی نهه بچي دي په نهه کې اووه لوریانې دي او اووه واړه لوریانې چې کوم دی نو پیغلې دي یعنې دا واده په لیول کې دي خو تشه جیبه ته مې دښمنې د روپۍ درک ورسره نه لګي خاوند دی مړ دی د نن نه پنځه شپږ کاله مخکې هم د دوی چې کوم دی نو موږ سره ویډیو کړې وه هغې سره لږه ډېره ګزاره شوې وه خو دا بیا راغلی دا باقاعده پارمبې چې کوم دی نو زما په لاس کې دي په دې کې اووه لوریانې دي او دوه دا یو وړوکې زوی دی ته وګوره دا وړوکې بچی دی دا وګوره دا ماشوم بچی دی او دې نه یو بل دی چې هغه خواري مزدوري کوي هوټل کې دومره عمر دی نو کتونکو دا حقیقت دی دی کاغذ دی اوس هغه خلک کم قسم ویډیوګانې ګوري او کم قسم خلک شیر کوي کم قسم خلکو سره امداد کوي خو دا په برخه کې چې کومه ناس سره انتخایي مجبوره ده نو مدد یې وکړي څه به مې په دې موقع باندې دا مې غواړم چې زما کور ته کاري دی 9,000 زره کور کاري ورکړي زما خاوند مړ دی زما 9 ماشومان دي 2 مې هلکان دي 2 مې جینکۍ دي حالات مې ډېر زیات خراب دی زه بل کلي مزدوري کوم خو په هغې هېڅ ګزاره نه کېږي 6,000 او 5,000 په هغې باندې څه کېږي کاري ورکړم بیلونه ورکړم که کور خرچه وکړم خپله ډېر بیمار یم دماغو مسله مې ده او نوره بیماري مې ډېره زیاته ده تکلیف مې دی اپریشن یې راته لیکلی دی د دې رسولۍ حالات مې ډېر زیات خراب دي هېڅ درک مې نه لګي ډېره زیاته بېوسه یم کتونکو لکه نهه بچي دي اووه لوریانې دي هغې کې یوه لور چې کومه ده خدمت کوي او دا خدمت کوي دا به بیمارېږي نه دا ټینشن دا پریشاني دا د ډپریشن ښکار کېږي نه په دې حالاتو کې خو دا نظام الله پاک چلي خو دا په دې ونو ډېره ګرانه ده دې وخت کې بوجۍ وړه چې کوم دی ستاسو څومره وخت به کېږي زموږ 4 بورې د میاشتې کېږي 4 بورې د میاشتې کېږي څنګه روړی ده بس الله ډېر زیات خلک ورځې وړم چې کار وکړم چله جانې وکړم چله جامې ووینځم نه وړم کني نو بس بچي مې داسې نهال ناست دي حالات هم ډېر زیات خراب دي ډېر زیات هېڅ درک هم نه لګي تا ته موبایل نمبر یاد دی او جي ووایه 0313 91 کتونکو ایخ په نیغه خو په دې ورسره رابطه کوئ په دې ویډیو باندې زموږ اکاونټ نمبر وي خو موږ سره رابطه کوئ نو دا د پېښور اوسېدونکي ده د کرۍ په کور کې اوسېږي څو کرۍ ده 9,000 کرۍ ده اووه یې لوریانې دي 2 زامن دي بیا درته وایم انتخایي مجبوره ده دوی کور ما تاسو ته په ویډیو ښودلو چې یو کمره کور موږ سره چې کوم دی د تنګي نه عبادت خان حاجي صاحب چې کوم دی نو دا موږ سره
سپانسر کوي الله دې د هغوی عزت وکړي چې داسې ډېر یو شمېر خاندانونه چې کوم دی هغوی موږ سره سپانسر کړي دي خو ترکمې نو دا ولې چې دا ځان سره ونیسئ او باران وریږي او په دې باران کې چې کوم دی دا راغلی ده کامیاب کوو حالات مې ډېر زیات خراب دي درک راکړی نه غوړي شته نه وړه شته نه چیني شته ماشومان روټۍ ترکاري غواړي هېڅ درک مې نه لګي حالات مې ډېر خراب خاوند دې څومره وخت دی چې مړ دی 15 کاله پوره شو دا شپږم روان دی ما ته کالو کې سوشل میډیا نه دام خبرېږي یعنې زموږ په وجه باندې په روژه کې زما کور لږ لوړ وړلي دي داسې ده بلکل توړه دې وړلو زموږ د وجې سره څه خدمتونه شوي دي پیسې درته میلاو شوي دي دا کال نیم لږ سخت راغی که نه ډېر زیات حالات خراب دي ډېر بېنهایت دي کله چې زه ورورسېدم نو دوی تقدیر بدل شو خو چې 4 بورې صرف اوړه ده یوې میاشتې کېږي نو نورې خرچې اخراجات د کور 9,000 8,000 کرۍ د بجلۍ بیل ماشومان یې ټول سبق وایي دا په دې خدمت کې به سبق وایي نو ډېره تکړه مور ده خو غریبي ده په دغه غریبۍ کې پالنه ډېره ګرانه ده په موږ اعتماد نه کوئ خپلې غدې سره رابطه وکړئ خو د دوی دا تقدیر بدل کړئ چا ول یو 15 مرلې پلاټ واغسته کور یې واغسته نو ډېره ښه وي نو رابطه ورسره وکړئ ډېره مننه په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ شعر یې کېدام یو سخت